مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. نن د خزو حکم د خدای په حکم اوچت دی. دی که نه؟ خدای ویلی دی چې قرنا فی بیوتکنا، خزی دی په کور کې کینی. خزا وی چې نه کینم باروزم، میړه ورته وی راځه صحت تی ټیک نه دی چې لګه دی وګرځوما. نو د خزی حکم په سړو اوچت، په خدای اوچت دی که نه؟ چا چې خزی بربنډې او لغنډې ګرځي، دوی د دې خزو حکم په خدای اوچت کړی دی. کم قوم چې د خزی حکم په خدای اوچت کړي، هغه قوم له به خدای خاورز ورکي کیږي. بس انجام بم سی یو ګړچ، داسې ګړچ به وخورئ چې د سپې سمله یو را پاسې سار، نه به پاکستان یو، نه به قوم یو، نه به ملک یو، نه به وطن. دې له خبره جوړه ده ستا په ملک د خدای عظیم قهر انتظار کوئ. انتهاو شوه د هره ګناه او د خدای نه د هر بغاوت انتهاو شو. اوس بیا مونږ د اسلام نوم را په سر کړی دی او را روان یو چې وروره اسلام 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 اسلام. یو سړی لګیا ویل الوا 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 الوا، ورځم تیره شوه، شپم تیره شوه، بله ورځ تیره شوه، الوا الوا. خلق ولراله چې کور دی وران شه، د الوا دی څه شی؟ ویل الوا الوا الوا. 15 کاله وشو چې پاکستان چغې وایي چې اسلام 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 اسلام. مولیان هم لګیا دي، پیران هم لګیا دي، عوام هم لګیا دي، حکومت هم لګیا دی. اسلام 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 په دوربین کې نه ښکاري چې دی کوم ځای. اسلام څه شی دی؟ د دې الماری کې پروت دی که دلته دی که نه دی؟ دا اسلام دی که دا قرآن څه شی دی؟ دا اوچت کو دی که عدالتونو کچرو ته یو څه ولته کېده چې هلکه دې نه پس د دې ملک فیصلې په دې کوئ. دا اسلام دی. بس خلاص شو خبره، بل څه پکې شته؟ د پیرنګي جوړ کړی قانون ستا په عدالتونو تاڼو کچارو کې پروت دی، هغه کتاب ټپ کو دا پکې کېده. به دا اسلام دی که نه؟ زه به و اسلام راولمه، خلق کې دې دانه وخېچه د کوم ځای نه به راولې؟ خدای دې راغلی دی که نه؟ دا اسلام. نو عزیزانو ټول فراډ او دوکه ده. ما درته یو ځل ویلي وم، زه باجوړ ته تلم، د منډې سیند کې موټر ونښتو، چې ونښتو هغې توبه راننوتې دومره دومره. هلکانو هغه به چې د چا موټر ونښتو ټیله به یې ورکړه، پیسې به یې اخېستې. مونږ لکه ټیله ورکړې وې پیسې راکړې، لکه لکه ټیله ورکړې وې پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ وی، هلکه دا بجلیګر مولا دی ټیله ورکوي. هلکانو ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. 50 روپۍ هم ورکړې، موټر له ټیله ورکړه او د اوبو نه یې بار وویست. خبره وروره د پیسو ده، خبره د پیسو ده، خبره د دین او د ایمان او د مذهب او د اسلام نه ده، خبره د پیسو ده. دې جماعت کې یو طالب ما سره تللی و جنازې ته، دیکھو نو جنازه کې 10 روپۍ ورکولې. چې راتلو په لاره نو ما ته طالب وایي چې مولانا صاحب مانې ویلار د لخ پې وغځئ چې زه مړ یم. ویل مړی دې ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره. نه وی لوټ ویل دې لوټ ته خو لږ وګوره. خبره د دغې ضروره که په جنازه کې دې لوټ نه وم، خدای راستی که رانه وبخلی شي. کور دې دغه پلار هم وران دی. که په نکاح کې دې لوټ نه و، خدای راستی نکاح ګوره چې کوم سپېره نکاحي که نه، سپېره نکاحي او استاد راولي پوهي چې په دې کې خو څه شته نه. نو وکیل ته وایي چې او هغه هلک ته دا ستا نکاح دی. کینی اوس در کې یو را پاسم چې ستاسو د نکاح ټیم کې څه الفاظ ویلي درته یاد دي؟ را پام سم
ها چاته چې د خپل ښځې نکاح نه یاد تا ته څه ویلي دام نکاحونه دي دام منځونه دي دام جنازې دي انجام بم سي زه دروغ وایم که درته وایم چې او ما ویلي دي دروغ وایم نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدای ملاو شو نہ د یار ملاقات شو نہ د دې جان شو نہ د هغه جان شو دواړو جانو نوتی ان شاء الله العزیز دواړو جان د بندا سریم اختیار کړی دي او د خدای سرم پرې خدا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ